قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورہ مومنون مکی سورت ہے او پدی کی یوصل اتلس آیتون دی. نزول کی رستو دا انبیاء نہ دے او ترتیب کی دریشتم سورت ہے. اتلسم سفارہ دا مخی سورتونو کی رد اوشو شرک اعتقادی او فعلی بانی او دلتا رد کوي شرک بانی سردا عقلی نقلی وحی دلائل دا الله وحدانیت بیانی عقلی نقلی وحی دری قسمه دلائل راوړي رد شرکی او یا مخی صورت کی تخلی وشوا نوز دلتا کی تحلی کی چکل ځان دی شرک نا کفر نا ظلم نا وساته نو ځان پدی صفات مانی آراسته کا ځان پدی صفاتونو سره خایسته کا لکه زنانه چې کاله واچي او دې سره بیا دا خسته لګي یا یو سړی مخ کې لوخه وینځي صفای کې نو بیا به صفا پای واچي نو دې ته ویل کېږي تحلی. یو مومن کی مسلمان کی دا صفات پکار دي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون او دا مومنان هغه دي چې د خپل منځونو حفاظت کوي یعنی وخت باندې مرز کوي او د منځونو د اوقات لحاظ ساتي. اولئک هم الوارثون دغه دي اغستون کی وارثون حقدار اغستون کی الذين يرثون الفردوس دی حقدار دی د جنت الفردوس دی اغستون کی دی یعنی دی حقدار دی د جنت الفردوس هم فیها خالدون دی با پدی کی ہمیشہ. عقلی دلائل ذکر کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ یقینا ما پیدا کړی د انسان آدم علیہ السلام من سلالة من طین د چان کړي شوی خټینا من سلالة من طین د چون کړي شوی خټینا. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله د دې عالمنا یو موټه خاور واغستا هغه کې هر قسمه خاور وا سرا تورا سپینا آشنا قسمه قسم خاور وا بیا په دې خاور کې وبو اچول نو دا خټه شو لکه رستو تیر شوی دی نو دا خټه شو نو دې ته ویل کېږي سلالة من طین. د دې چون کړي شوی یا چان کړي شوی خټینا الله آدم علی السلام پیدا کړ نو بیا یې پکې بوکې وکړو نو بیا آدم علی السلام انسان جوړ شو. نو ځکه د انسان طبیعت مختلف دی بعضی انسانان سری بعضی توري بعضی سپینی د چا طبیعت کی نرمی د چا طبیعت کی سختی سوق نرم مزاج والی سوق سخت مزاج والی دا د خټي او د خاورې کمال دی. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين یقینا ما پیدا کې انسان آدم علی السلام د چون کړي شوی خټي خاورینا ثم جعلناه بیا می او ګرځو انسان
ثم جعلناه بیا می او ګرځاو نسل د انسان رستو برازي نسل د انسان د خټینه آدم علی السلام پیدا شو او بیا نور انسانان د نطفه نه پیدا شو ثم جعلناه بیا می او ګرځاو نسل د آدم علی السلام نطفه ساس کې فی قرار مکین پاغزه اوسېدو کې قرار ودریدل مکین زه رستو تیر شوی دی نقر فی الارحام الله وی زما شوم د مور پر رحم کې اشارو نو قرار اگر رحم کې ودریدو ته ویل کېږي اشارېدو ته او مکین هغه زه ثم جعلناه بیا ګرځوم نسل د آدم علی السلام نطفه یو ساس کې فی قرار مکین پاغزه اساریدو کې ثم خلقنا النطفه علقه بیا پیدا کوم د ساس کینا علقه ټوکړه د ویني فخلقنا العلقه مضغه بیا ګرځوم ټوکړه د ویني لرا مزغتن ټوکړه د غوخي اول نطفه دا ساس کې د پلان شا کې پروت دی بیا دا ساس کې د مور رحم دلاړ شي دي ته وی نطفه بیا چې به صلیخ ورځ تیر شي نو د دینه جوړ شي علاقه د ویني غټ بیا چې به صلیخ ورځ تیر شي نو دینه جوړ شي مزغه د غوخي غټ بیا د دې بازي غوخي نه الله اډوکی جوړ کی او بیا به دې اډوکی غوخه راولي او بیا د دې مور رحم کی سترګي غوګونه پوزا لاس پا شکل پیدا شي نو دې ته وی انشأناه خلقا آخر ثم خلقنا النطفه علقه بیا می پیدا کړه نطفه لرا علقه ټوکړه د ویني فخلقنا العلقه مضغه بیا می او ګرځولا ټوکړه د ویني لرا مضغه ټوکړه د غوخي فخلقنا المضغه عظاما نو پیدا میکړه جوړه میکړه ټوکړه د غوخي عظاما اډوکه فکسونا العظام لحما بیا می واغستولا اډوکه تا غوخه ثم انشأناه نو بیا می پیدا ک خلقا آخر پیدائش بل یعنی کله چې معصوم راوځي پیدا شي نو ده کامل انسانی هر بدن ټول اندامونه ثابتي خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين نو برکتون والدی الله خیر چون کې دی الله احسن الخالقین سخایسته دی جوړون کې دنیا کې څومره کاریګر دي ماهر صناعین جوړون کې پدې ټولو کې الله خایسته خالق دی جوړون کې دی صناع دی ځکه چې انسان خو نمونی ته ګوري او شی جوړي فتبارك الله نو خیر چون کې دی الله احسن الخالقین سخایسته دی پیدا کون کې سخایسته دی جوړون کې ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا با یقینا تاسو رستو د دینه مړ شئ ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا با یقینا تاسو پرز د قیامت پور تکړی شئ نو انسان څومره انقلابات تا کې راغلل او بیا هم ته الله ته الہ معبود نه وای ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق یقینا ما پیدا کړی دي پورته تاسو نه ولاره 7 طرائق و چتنا 7 طرائق و اسماننا طرائق ورته زګوي چې فرشتي په گیزي راځي لاري دي وما كنا عن الخلق غافلين او نیم د مخلوقاتنا غافلا زما چې څومره مخلوقات دي ټول راته معلوم دي هیڅ نه غافل نه وانزلنا من السماء ماء را وروم د اسمان نه باران بقدر اندازې سره دومره زیات باران نه وروم چې سیلاب طوفان دي نه جوړ شي رواني وکي او دومره کمی وبنه نه وروم چې د خلکو ضرورت پوره نشي
وانزلنا من السماء ماء بقدر را وروم د اسمان نه باران اندازې سره فاسكناه بیا ایثار کوم دی وبولرا فی الارض پزمکه کی سو وو کو یانو دلار شي سو خورونو دا دریابونو دا تالابونو دا نو سو وو ایثار کوم سزمکه د دندې لاړ شي او سر ازمکه د باسه ایثار شي چې ډیر انسانان ساروي هر قسمه مخلوقات خپل فائدې اخلي وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ یقینا منګه په بوتلو د دې ابو قدرت واليو الله وی کدا وبز بندکم یو ساس کې به هم وا نخله حاصل لګای پدې هم قدرت لرم فانشأنا لكم به نورا پیدا کوم تاسو لراتی ابو سرا جنات باغنا من نخیل د کجورو او دا کجوري چې کله و چې کای نو چواري شي واعناب انګور او چې کله وچکای نو دا منقره کشمش لکم تاسو لرا فیها پدی میوو کی فواکه کثیرا فیدی ډیری دی میوی ډیری دی مزید ډیری دی ومنها تاکلون او د دین تاسو خورئ وشجرة او پیدا میکړه یونا یو بوټه تخرجو چې وزي من تور سینا دها غرو خیستنا تور سینا هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علی السلام باندې الله تورات را لګلو تور غره ته وای او سینا خیسته ځای زلیږي پرغيږي چار چاپیره ونی دي ډیر خیسته ځای دی یا سینا هغه کانه چې هغه ډیر زیات زلیږي تخرجو وزي من تور سینا دغره خیستنا تنبتو را ټوکی بدهنی سره د تیلو دغه بوټي الله چې پیدا کړی دی دا ونه تنبتو بدهنی راو باسی تیل خونا وصبغ او سالنا للآکلین پارد خوراکونکو دا زیتون تیل خونه دا خوراک هم نه او دنیا عالم استعمالی بالدهن تیل وصبغ سالن وان لكم في الانعام لعبره یقینا تاسو لرا پساربو کې لعبرتن عبرت سامان د عبرت نسخيكم اسكو تاسو باندې مما ذهبنا في بطونها چې په خېټو د دې کې دي پي ولکم فيها منافع كثيره او تاسو لرا دې کې فائدې نوري هم ډېرې دي ومنها تاكلون او دین تاسو خوراک کوي وعليها او دې ډنګرو باندې وعلى الفلك کشتو باندې تحملون سر لیکوي